نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما درود الشريف اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد دا نن ورځ 8 اگست 8 महीना 2025 زمونگا خصوصا ریاست پاکستان یوم آزاد 14 اگست باندې شوی دا 1947 نو د دې متعلق چې مونږه دې ورځو کې او د 14 اگست پورې پکم حساب کتاب شروع یو خلقم د خوبونو نه استلې دي هارت پیشن مریضان د دماغ مریضان بډاګانو زنانو ته تکالیف نه د آزادۍ متعلق نن تاسو ته یو څو خبرې وکم اصل کې مینز ازادي دا مذهبي ازادي ده چې یو انسان ته مذهبي ازادي ملاوي په دې دنیا کې دا روړی موتا ټول خورو د عيش او د عشرت زندگی مونږ ټول تیرو خو ازادي ده چې ماوتا د مذهب په لحاظ سره ازادي چې مذهبي زمون کم تهوار دی چې مونږ هغه په آزاد زندګۍ سره کولای شو په منځ کې مونږ ته هغه کې رکاوټ نه د دې متعلق به زه تاسو ته یو مثال درکم دا زمونږ سره پړوسی ممالک هندوستان لګېدلې الته مسلمان ته ازادي نشتا مذهبي ازادي مسلمان ته نه د میلاو د اختر په ورځ باندې عید الاضحى په ورځ باندې اغه وا نشه زحبا کوله او کچری ذبح کین او چرته په کوټو کې به دن په غلا ذبح کین حالان کې زموږ مذهبي قرباني ده ولی مذهبي ازادي ورته نه د میلاو
نو د دې ازادۍ متعلق تاسو ته یو څو بیان کول غواړم چې د دې مذهبي ازادۍ دپاره انبیاء او رسولانو څومره جدوجهد او جهادونه کړي دي. رسولانو انبیاء جهاد کړی دی چې مذهبي ازادي. تاسو به د علماو نه اکثر اورېدلي چې د دې مذهبي ازادۍ دپاره ډېر انبیاء او رسولان شهیدان شوي. خصوصا یو مثال کې دله درکومه ابراهیم علیه السلام خلیل الله دی، د الله دوست دی. او هغه د مذهبي دپاره د مذهبي د ازادۍ دپاره یو لوی جهاد کوي چې تاسو مذهبي ازاد شئ، شرک پرېږدئ، د الله تابعدار جوړ شئ. نو قربانی د ابراهیم علیه السلام مد مقابل په هغه وخت کې نمرود بادشاہ دی. هر هغه وخت کې چې انسان ته مذهبي ازادي نه میلاو نو دته لوی رکاوټ داسې ریاست وي. چې موږ تاسو د دنیا تاریخ وګورو چې انسان ته مذهبي ازادي میلاو نه وي نو دته لوی رکاوټ دا ریاست جوړیږي. ابراهیم علیه السلام مقابله د نمرود سره ده، خو د انبیاو باس مباحثه اکثر په دلایلو باندې دا دانشور او ماهرین خلق د دې باس مباحثه اکثر په دلایلو باندې په زور باندې چام سن دي کړي، په زور باندې چې وشي خو وقتی وي. او کله چې انسان په دلایلو باندې راشي نو هغه حقیقي وي او عمري وي. ابراهیم علیه السلام د ازادۍ دپاره یو اواز اوچت کو او قرباني څه شی ده چې 40 دن دې په اور کې پروت دی. الله رب العزت سره مسبب الاسباب دی. واقعا ډېره لویه ده، خو کوم وخت کې چې ابراهیم علیه السلام مقابله ونه کړې شوله نو بیا ورته الله رب العزت وی هجرت وکا، دا علاقو دا وطن ورته پرېږده. د مذهب ده چې زه د الله دل پیلاو کم، دې وخت کې د الله دل پیلا وهلو دپاره دله رکاوټ دی. نو الله رب العزت ورته وایي خاندان او رشتہ دار دې پرېږده، علاقه او ځمکه او جایداد دې پرېږده، وطن دې پرېږده، هجرت وکړه زما د دین دپاره، زما دین خلکو ته ورسوه چې خلک زما په دین باندې عمل شروع کړي. دویم یو مثال دله در کومه، تاسو پروز کالم د تما ویلو خود متعلق د دې سره شته
موسی علیہ السلام د فرعون سره مد مقابل له تقریبا تاریخ لیکي 5 लाख بنی اسرائیل دا د فرعون په قبضه کې دي غلامان دي بنی اسرائیل دا د غلامي زندگی جوړ تیرې لګیا دي الله رب العزت مقابل د فرعون سره موسی علیہ السلام جابر ریاست ته د فرعون ریاست جابر دے ظالم دے مقابله شروع شوا الله رب العزت چې بنی اسرائیل ته فتح میلاو شوا بنی اسرائیل د فرعون نه آزاد شول فرعون الله غرق بنی اسرائیل د موسی علیہ السلام هغه وخت کتابداري وکړه الله رب العزت آزاد کړل نو چې آزاد شول نو جشن مناو کو خدا جشن څنګه ده مونږ او تاسو جشن ملاوو خوشاله مناو کړه خدا خوشاله څنګه ده دا خوشاله د الله رب العزت یو شکریا ده تاسو ته مونږ په لسم محرم کې دا بیان کو رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کله مدینه ته هجرت وکړ نو دا لسم عاشورا دا د پخوا زمانه نه ډیره معزز او ورځ را روانه ده رسول الله صلی الله علیه وسلم په دې ورځ روزه نیوله د تبرکات د پاره د الله د رضا د پاره بنی اسرائیل هم روزه و يهوديانو رسول الله صلی الله علیه وسلم دې تاسو کو چې تاسو د روزه په کم سوچ نه سي وای موږ د روزه زکه نسو چې زمونږ قوم په دې ورځ باندې د فرعون ظالم نه نجات حاصل کړي ازادي حاصله کړي دا په دې ورځ باندې نو په دې ورځ زمونږ روزي نو هغه چې دا روزه يهوديانو نیولا نو هغه ته الله یو انعام ورکړی دی چې هغه انعام ازادي ده د فرعون نه نجات د غلامۍ د زندګۍ نه ختم نو وای زکه مونږه روزه نیسو نن چې مونږ تاسو تاریخ نن راوچت کو نو ننم يهوديان په دغه ورځ روزه نیسي او موږ تاسو ریاست پاکستان مونږ ته هم یو آزادي میلاو ده بیا په یو مرسته پر اعظم مونږ تاسو په دې ورځو باندې سسنه کوو
مونږ او تاسو په دې ورځ باندې د عبادت نوم په خوله نه اخلو او کوم چې د ګناه کبیره اقسام دي هغه مونږ ټول تاسو په خپل زندگی کې لاو کوو تاسو له یو بل مثال درکم زمونږ د پړوسی ملک افغانستان موجوده شل کاله په پیرنګي حکومت وکړو امریکا او کوم وخت چې دیو د امریکې نه ازادي حاصله کړه نو الته کې دا ډول سنگار نشتا امارت اسلامی افغانستان طالبان مشران ټول لابرش یو خوشاله مناوهی امیر المؤمنین وته حکم وکي وې مونږ ته الله رب العزت د پیرنګي نه ازادي را کړی دا مونږ یو آزاد قوم یو نو هغه اوسه کوي په دې ورځ باندې په خپل ورځ د هغه آزادۍ په ورځ باندې اکثر په عبادتو کې زندگی مشغوله وي او د الله عبادت کوي شکریا حالانکه دا موجوده خبرې دي زمونږ استادو په کورونو کې چې کله خوشاله راشي دا ټیم نا وخت دی ان شاء الله یو 14 اگست قراروانه جمعه ان شاء الله 14 اگست باندې راځي نو بیا ان شاء الله اراده لري چې ریاست پاکستان چې کم عملونه کوي او زمونږ د ډمانو صاحبانو ته چې کم ایوارډونه گورنران او صدر ورکوي په دې باندې تاسو باندې څه کوو نو پکار مونږ او تاسو له داسې دي چې مونږ او تاسو د خوشاله په ورځ باندې د الله عبادت وکړو احادیث مبارک ته دو آوازونه د الله ډېر بدترین بدیش دا وره دو آوازونه یو هغه आवाज چې په کم کور کې مړې وشي غم راشي او دې برداشت ونکړي شي او په جړاو په دغه باندې سروي صبر ماده پکې کم شي صبر یې ونکړي شي دا د الله بدیش زکا صبر بکې د دنیا سره کېدلې خبرې دي او دویم هغه आवाज د الله ډېر بدیش چې کوم وخت په د باندې خوشاله راشي او دې کور ته ډول سنگار او الله ير کی او د الله رب العزت خلاف چلےږي گانے بجانے وغیرہ تاوازونه د الله بدیش قرآن کې الله وایي ان شاء الله را روانه جمعه تباس وکم الله وایي پذکرون اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون
اے زما بندگانو ما یاد کړئ او چې کوم وخت کې زه ستاسو سره د نعمت معامله وکم نو وشکرو لی زما شکر ادا کوئ ولا تکفرون ناشکر مه جوړېږئ دا اوس چې د افوا و پاکستان باندې د هندوستان معامله وه حالانکه اوس خو هغه د کمپیوټر جنگ دی خو په ټولو غم و که غم نه و د هر سړي په ذهن کې دا و چې څه به کېږي نو زما ورونو دا خوشحالي ورځې به موږ او تاسو را روانې دي زمونږ پاکستان آزاد په لا اله الا الله محمد رسول الله په دې کلمه آزاد دی د دې په مشن آزاد دی نو یو دا مهرباني وکړو چې خپل بچو له دا پونګیرو دا شیزونه نه اخلو یو زمونږ بوډاګانو ته تکلیف خوبونه د خلکو قیامته کړلي بیمارانو ته تکلیف د زړه مریض ته تکلیف دیندار خلکو ته تکلیف او قسم دې اوازونه سکئ خاصل ته قسم خورم خیر هم ورته دا کوي خدای دې غر کا تا الفاظ استعمالیږي چې ته بچی له پونګارې والی واغه د کور په خوا کې ولاړې پونګاره شروع کړی وي او د بره نه ورته دا خیرې الفاظ کوي خدای دې غر کا نو سوچ وکئ ولې ځان دې خلکو په دې خیرو کې راولو نو الله موږ له یو مقام را کړی دی آزادۍ چې موږ په دې ورځو کې د الله شکریه ادا کو الله رب العزت دې زموږ سره د نیکو اعمالو معامله وکړي او الله رب العزت زموږ د پاکستان صحیح آزاد کې د دې کلمې په بنیاد چې آزاد دی الله دې صحیح آزاد کړي واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين